ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ټولنا اول د الله نه غواړم چې الله سبحانه وتعالى منګ او تاسو ټول ته تقوا نصیب کی چې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په موږ ته وصیت فرمایلی دی په هر کار کې الله رب العالمین موږ متقین وګرځي. زما محترم ورونو، الله رب العالمین ته د شکر سجده نن ولګوي په دې خبره، او دا وسم موږ چې مونږ ادا کو دا الله ته موږ د شکر سجدي ولګولې، د الله کبریا او لویواله بیان کړو په دې میدان کې په دې خبره چې هغه رب العالمین زموږ په ژوند کې یو ځل بیا موږ له مقرره کړه زموږ په زندګۍ کې د رمضان المبارک په شان یو بهترین میاشت راغله. په هغې کې الله رب العالمین موږ ته د هغې د رجوع نیولو او د شپې د قیام، د تلاوت، د اذکارو، د دعاګانو، د صدقاتو په څه ناڅه درجه کې توفیق راکړو. دا زمون کمال نه دی، دا د رب العالمین فضل او توفیق دی. موږ د رب العالمین په دې باندې شکر گزار یو. زما محترم ورونو، رمضان المبارک هغه عظیمه میاشت چې په ټول قرآن کریم کې ته وګوره د بلې اسلامي میاشتې نوم نشته، صرف د رمضان نوم الله په قرآن کریم کې ذکر کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله رب العالمین خپل آخري کتاب قرآن مجید په دې میاشت کې نازل کړی دی، او بیا خصوصا په کومه شپه چې د قرآن کریم د نزول آغاز فرمایلی، د هغه شپې په نوم باندې جدا صورت په قرآن کریم کې د سورة القدر په نوم باندې چې لیلة القدر شپه وه د قدر، او په هغې کې دا قرآن کریم نازل شو. د هغې په نوم مستقل په آخري پاره کې صورت دی. الحمدلله زموږ ماشومان او زنانو ته یاد دی چې دغه د یوې شپې عبادت چې کوم آخري عشره وه د رمضان، او په دې آخري شپو الله تعالی قسم کړی والفجر وليال عشر. الله رب العالمین د فجر په ټیم قسم کوي. د سار مونځ ډېر برکتي دی. ملګري خاص کر نوجوانانو ته وایم د سار په مونځ کې ناراستی مه کوئ. که غواړئ چې ټوله ورځ هم برکتي شي، خپلې ورځې ابتدا د رب العالمین تر سجدې نه کوئ. سار مونځ ته وختي ځان رسوئ، جمع ته حاضرېږئ. اصحاب الفجر د الله ته نږدې بندګانې، هغه ځوان الله ته ډېر محبوبي چې د فجر په مونځ کې هغه حاضر دی، د سار په مونځ کې دا الله ته ولاړ دی. دا بهترین نوجوان دی د الله په نسبت باندې. زمونږ د افسوس خبره د سار په مونځ کې سپین ږیري مشران حاضري، خو د ځوانانو کمی.
پکار خدا دا چې ځوانان په عبادتونو کې ولاړی خوند کوي دا غوي سره چې د الله بندګۍ ته ولاړی د شپې قیام ته ولاړی په هر نیکۍ کې د عیسی اخلي څنګه چې زمونږ ځوانان ماشاءالله په علاقه کې په محله کې مړی وشي او کودال او بیلچا او ګنتري پوګه کړي او ماشاءالله ځان قبرستان ته رسوي او یو قسم دا خپل یو ګاونډ ګڼي یا خپل ولی او حقي ګڼي نه دغلتم چې زی قبر کنستلو لا د الله د اجر او ثواب په نیت لاړ شه د بدل په نیت باندې مزه نو چې څنګه دغلت ستا همت دی او تکړی او خدمت کې د قشان هر مستح حاضرېګا د قشان هر نیکی کې حصہ اخلا د قشان د قران تلاوت کې تکړه شه د قشان په مسجد کې د قران درس کېږي دې ته تکړه شه ټیم ورکا خپل رزق دیم ګټا خپل کاروبار دیم کوا خپل مزدوری دیم کوا زمون دین ګران نه دی زمون په دین کې دا نشته دی چې بس ګټ کې کېنا او مزدوری مکوا کاروبار مکوا دنیا له چټي ورکا او بس صرف عبادت دی نه زمون خودم راخسته دین دی دومره او آسان دین دی ټول ورځ د الله عبادت کوا ټول ورځ مزدوری کوا 15 منځونه څومره غټه فاصله ده د دې په مابین کې په دې کې تخپل روزګار په دې کې تخپل رزق ګټل په دې کې ستا سفر په دې کې ستا تجارتی مصروفیات په دې کې ستا د دفتر ملازمت دام کیږي او دا عبادت او مزدم کیږي زما محترم ورونو زمونږ هغه ورونه وګورئ چې د 15 وخت منځونو پابند دي قسم دې زړه خوشالي الله ته سجده ولګي ځان فرش کی او دسو کی معدم صفا شي بدن هم صفا شي سجده ولګي الله ته او الله ورله خسته حلال رزق هم ورکي دا خون کوي زما محترم ورونو ځکه دې باره کې یو حدیث راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روزانه چې دا بنده سبا کی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی اول دا انسان چې کله سبا شي فبائع نفسه د خپل ځان خرڅي نن چې موږ سار کړو د شي که سبا تا موږ ته الله ژوند راکړي روزانه چې موږ سار را پاسو زمونږه سودا شروع شي د څه سودا زمونږ د ځان زمونږ د نفس بولی شروع شي یا به دا نفس موږ الله ته ورکو یا به شیطان ته ورکو دا سوچ به ځان سره کوم دا به زما رور او خور ته هم ځان سره دا سوچ کې چې زما د ورځې آغاز د الله پر رضا او عبادت تو شو هغه باندې مې دا ځان خرڅ کړو کنه زما د ورځې ابتدا په بیل مازی وشو او په شیطان میزان ور خرڅ کړو د الله نبی فرمایي كل الناس يغدو ټول خلق سبا کوي فبائع النفس اول دې د خپل ځان خرڅي د ځان سودا شروع شي زما استاد نفس بولی شروع شي الله وی یې بندا زی اخلم داستا نفس بل طرف ته شیطان ولال دی وی زی اخلم هغه به خوش قسمت انساني چې الله ته یا الله پتا مې در خرڅ کړل هغه به ډېر بد قسمتای چې الله ته وی پتا نه در خرڅوم په دې شیطان ور خرڅوم سار ځان کیږي د ود پروت دی سار جمع ولاړه دی بیغمه پروت دی را پاسې دو ولا نه دی د الله نبی فرمای فمعتقها او موبقها یا به د خپل نفس آزادۍ او یا به تباکی آزادولې دادی په الله ور خرڅ کا د کټ نه ودانګا او دس وکا او دغه رنګا سنت وکا او فورا جماعت جمع ته حاضر شه ځان حاضر کا مانځتا بس تا د ورځ ابتدا په الله باندې د سودا ور خرڅ کړ خپل ځان دی پر خرڅ وست الله تعالی شولې د الله نبی فرمایي کوم انسان چې د سحر منځ کې د فجر منځ دا د الله تعالی په ضمانت کې راغی دا د الله تعالی په ذمہواری کې راغی او چا چې د الله ضمانت او ذمہواری ته نقصان ورسو الله رب العالمین فرمایي دا زما دشمن دی او زه بول عذاب ورکوم الله په موږ دومره غیرت کوي چې د سحر منځ وکي هغه ته سجده ولګي زما استاد ورځ ابتدا د سحر د رب العالمین د بندګۍ نه شروع شي ازما محترمون خپنه شي چې سحر ټیمی مز د کړه نه دی نسوار ولګي خپکهګم کله سیګریټ یو بلې او بل لګي او بل چې کوم دی مړکه او بل لګي او چیر اولای پراټې راولای په کور کې ډرونه کې او کزوی درته خبرو کی هغه تم خور او مور یادې کنځلې وته کې خزي تم کنځلې کې او دغه رنګ په کور کې د شور او لانجې راخستې دي استاد ورځ د سنه شروع شو دا هغه رب العالمین پراټې خوري دا هغه رب العالمین وبس کې هغه رب العالمین د رزق خوري او سجده دی ورته لګول نه ده نو څنګه د استاله لکه شرم د دین نه درځي چې ما رب تعالی سجده لګول نه ده او پراټې خورما زما محترمون الله مونږ ته دا نه دی ویل چې پراټې مخره د ګډان غوښه خو خورم چې الله دې وستر کړي پولاونه خوره ګډان ځان لال کا الله مونږ ته دا حلال کړي خو اول رب ته سجده ولګوا اول د خپل ورځې ابتدا د موز نه وکا د الله د عبادت نه ځکه د الله نبی فرمایي د کفر او د اسلام په مابین کې فرق دا په موز باندې دی
پس د ایمان نه دا اهمه فریضه ده. زما محترم ورونو مونږ او تاسو چې دا کم ځان عادت کړو په دې رمضان کې 15 وخت مون سره دا عادت رانه خراب نشي. دا ټریننګ میاشت. او بل زما محترم ورونو بل زما محترم ورونو دا مونږ او تاسو چې کوم د شپې دی ار شپه پښمنی طرف پاسېدو دا یو ټریننګ و د دې خبرې چې مونږ او تاسو کم از کم هر شپه ډیر نه د دې سار د اذانونو نه 20 منټ نیمه غنټه مخکې په کار خدای غنټه مخکې سره را پاسې خو ځکه ته ډیر تکلیفي نیمه غنټه مخکې موبایل په ټیم کا خپل بیٹ سر ته کېدو دا بتا ته الارم بجاو کی نیمه غنټه مخکې چې را پاسې 15 منټه کې باودسو کې 25 منټ اذانونو ته پاتې په دې کې الحمدلله 2 رکعات دی وکړه سلور دی وکړه شپږ دی وکړه د شپې قیام الليل درته نصیب شي. څومره خسته خبره ده. اسی مونږ عادت شو په یو میاش کې. زما محترم ورونو قسم په الله څوک چې د شپې عبادت سره ځان عادت کی د الله رب العالمین برکتونه به د ورځې به د خپل ییني چې د کوم برکاتو سره مخامخ کیږي. نو کار مونږ تاسو له ده صحابه کرامو کې به دا طریقه و زنانه او ماشومان به د شپې قیام تر پاسول صرف پروژه کې نه کالو سر دا غوي عادت دا. نن زموږ مشران تهجد نه پیژني نن زموږ ځوانان تهجد نه پیژني د صحابه واړه واړه ماشومان تهجد به پیژندل. عبد الله ابن عباس د نبی علیہ السلام د تر زوی دی. تاسو یې حدیث کې ډیر تذکره اورئ د علماونو دغه حدیث اورئ د کشر الکو دا د نبی علیہ السلام چې کوم تر دی عباس دا هغه بچی دی. عباس په نبی علیہ السلام ډیر احترام کو تر عمر کې ته مشورو نبی علیہ السلام ته کشرو خو نبی علیہ السلام پیغمبر دی ډیر احترام وکاو. یو ورځ دی عباس ته چا ویلي وای ته مشر کې دا وراره دی مشر دی نبی علیہ السلام ورته یاد ک هغه ورته ویلي وای زه تریما عمر ته زما زیات دی خدای رانه مشر دی د احترام د وجې نه ویلي د عزت د وجې نه د الله پیغمبر د مشر ټکی ځان ته نه ویلو چې په دې چرته د نبی علیہ السلام به حرمتي رانه شي. وای عمر ته زما ډیر دی خو مشر دا دی ځکه دا الله د کائنات مشر ګرځولې دی د ټول عالم مشر ګرځولې د پیغمبرانو مشر کړی دی زمونږ مشر دی. هغه د نبی علیہ السلام تر خپل زوی ته وای عبد الله ابن عباس ته وای بچیا لاړ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه شپه وکا او د شپې د نبی علیہ السلام عبادت لګو ګوره به مونږ ته وای وګوره ورته د دې عباس په نبی علیہ السلام خاله واده ده بیرته ترورې په واده ده یو خور په نبی علیہ السلام واده ده بل په عباس واده ده پتر باندې دا دوانه تر ورارم دي نبی علیہ السلام عباس سانډوګانم دي. نو دی عبد الله ابن عباس ته پلار وای لال شترور کړه دی بشپمو کې د میمونه رضی الله عنها کړه د نبی علیہ السلام بیبي ده او بیا به ته د نبی علیہ السلام د شپې عبادت وګوري مونږ ته به وی چې نبی علیہ السلام د شپې څنګه مونږ کې چې هغه شان بیا مونږ دا د صحابو تربیت ته خپل کشر نابالغ بچی لیږي د دې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه شپې ته چې هغه د نبی علیہ السلام د شپې عبادت زده کی. عبد الله ابن عباس د شپې نبی علیہ السلام ته وب تیاری لوټه ورته برابرای خدمت یې کوي او بیا ور سره راځي په تهجد کې وسره یو ځای ودرېږي. اول نه پوهېدل وای ما ته پته نه وه چې راغم د نبی علیہ السلام نه دې طرف ته ودرېدم. دوه کسان چې مونځ کوي یو کس امام دی بل کس مقتدي. امام به ګس طرف ته ودرېږي مقتدي به ښي طرف ته ودرېږي. په خبره پوه شوئ وای ما په دې خپل نه کېدل عقل خبر مې عقلي سوچ مې وکړو چېرې دا امام خو غوره دا ښي طرف ته پکار دی زه به دې ګس طرف ته ودرېږم. وای زه د نبی علیہ السلام نه دې ګس طرف ته ودرېدم ما ته مسله نه وه معلومه. نو نبی صلی الله علیه وسلم د شپې په دې تهجدو کې وای داسې راپسې د لاس راتاو کړو او دې سر نه به دې غوږ نه داسې دا غوږ یې راله لږ وګرو او بیا راله په دې اوږه داسې لاس کېښود او شاته راتاو کړم خپل ځان سره دې طرف ته ودرولم. مطلب یې دا چې دوه کسان جمع کوي نو مقتدی به ښي اړخ ته ودرېږي امام به ګس اړخ ته ودرېږي. او دې کې دام نشته بعضې ملګري نه پوهېږي وایي دا مقتدي به ته لږ شاته ودرېږي. نه بلکل خپه به جوخته کړي څنګه چې سب کې ملګري سره ودرېږي امام او مقتدي به خپه جوخته کړي. که درېیم ملګری راغو هغه به بیا د دې خوا ملګري ته په دې اوږه لاس کېږي شاته به یې کړي او بیا به بس شاته به سب جوړ کړي ځکه چې 3 کسان بیا به 2 کسان شاته ودرېږي. غرض مې دا دی دا واقع مې ورته دې پورې ویله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وړو ماشومانو په هغه دور کې دا جذبه وه چې د شپې به تهجد کول قیام الليل به کول ځان دې سره عادت کړم. زما محترم ورونو موږ او تاسو په دې رمضان المبارک کې الله رب العالمین نه د ډېرو ګناهونو نه توبې وایستلې په ډېرو دعاګانو کې په ختمونو کې شرکتونه وکړه سترګو نه د ډېرو خوش قسمت اوښ کې لاړې الله رب العالمین ته توی شوې او حدیث کې راځي کومې سترګې نه چې د الله د یېرې نه اوښ که توی شي دا په جهنم حرامه شي خو اسې نه الله مکه د نن نه زموږ ځوانان چکر وهه زه دا چکر نه منې کوم ما ته پته ده څوک ته درکې پړی واچوي ته چکر نه منې کېږي
چکر وها زما محترم اورورا غانې بجانې ملګو په گاډي کې هیڅ پته نه لګي الله مکه الله دې تاروغ راولي الله مکه کې اکسیډنټ وشي او دا غانه لګېدلی ستا په دې گاډي کې او ستا اخري هغه وفات په دې حالت کې راشي بیا نو دا نافرمانه نه مکوئ بلکې ملګری په چکر زی نو زه په زه مونږ ته ودرېږئ چې به که چکر لزو که خپلوانو کرزو که سفر کو خو ورموز باندې خرابو دا عهد به ځان سره کوي زما محترم ورونو خاص کر زمونږ د نوجوانانو ملګرو ته زدا خبره کوم چې د الله نه فرمانی مونږ ونکو قران کریم کې سورې نحل کې الله رب العالمین یو مثال ورکړي د یو لیونی خزي الله رب العالمین فرمای ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها الله رب العالمین فرمای وای مکیږي د هغه لیونی خزي په شانته چې هغه ټول ورځ ګندل وکي تارونه ګندل وکي چې مازیګر ماخام شي ټینچی چاړو ورپسې راوالي هغه ټول ګندل ټک 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 ټوټي الله رب العالمین فرمای د دې لیونی خزي په شانته مکیږي نو مونږ ته الله یو قسم وای چې ځان نه لیونی مو جوړوه دومره په خوارۍ دی عبادتونه کړی دي او یو د ورپسې ټینچی راواخلې رمضان نه بعد ټک 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 ټول اعمال ځان له برباد ټول عملونه برباد شي زما محترم ورونو دا خزانه جمع کول ډیر زور غواړي او لوټلې او بربادولې لږ سات کې کېږي دا بلډینګ هم چې کله جوړیږي کنه دی باندې ډیر ټایم لګیږي خو تور پسې مزدوران راغلي اداره لوران که په یو سات کې د لوران نه نیکی کول ګران کار دی دا د نیکی بلډینګ ودرول ګران کار دی دا موږ ډیر په خوارۍ ودرولې دي سنا سم ودرولې ډیر تکړه خو نه خو اسې نه چې الله مکه دا سنا سه امارت هم ودرولو الله مکه په خپل لاس بیرته وران نکو چې موږ د الله نه فرمانېنی او ګناهونه او دغه حرام کارونه په دې پسې موږ ورپسې شو بل زما محترم ورونو یو خبره بله هغه د خپل عقاید اصلاح وکړي د الله نه غیر د بل چا عبادت کاغه قبر دی که ولی دی که بزرگ دی د دې نه ځان وساتئ د الله نه غیر بل چا نه مدد مه غواړئ قرآن کریم درسونو کې به تاسو ناست یئ موږ هم دوره پړاو کړه الله دې قبول کړي ډېر علماو بار ګوره قرآن کې الله دا مسله بیانوي چې زما نه غیر به د بل چا نه مدد نه غواړئ اواز به صرف د مدد ماته کې زی په زی الله په قرآن کې د پیغمبرانو دعاګانې نقل کوي چې کله په یو نبی تکلیف راغلی دی یو الله ته اواز کړی دی زما محترم ورونو د خپلو عقایدو اصلاح بل زما محترم ورونو د اختر په ورځ یا کوم رسمونه رواجونه دي دین ځان وسات یو رواج دا دی زمونږ په معاشره کې که چېرته میاشت 2 میاشتې مخکې په یو کور کې مړی شوی موږ به ورځو او هغه ته به د اختر ورځ د غم ورځ کوو او ورته به ناست او کله کله د مړي دا کور هم دومره ناپوهی که څوک ورنشي او دا غم راځي ورسره د اختر په ورځ ونې کوي پلانې ماله نه دی راغلی دا مه کوئ دا رسم دی دا جهالت دی دا ختم کوي نبی علیہ السلام فرمایي 3 ورځې نه خو به غمونه متازه کوي زموږ په اسلام کې دا نوحي کول مرثیه کول ځانونه وهل کال په کال غمونه تازه کول دا نشته دا حرام کار دی نبی علیہ السلام دینه منع کړی دا د جاهلیت د مشرکانو طریقې وي موږ به د مشرکانو پیخې نه کوو موږ به د هندوانو پیخې نه کوو موږ به د نور خلکو پیخې نه کوو زما محترم ورونو نو د دې سيزونو موږ تاسو ځان وساتو بل نه مقبرو ته سار کې چې موږ وګورو که غټ اختري که وړوکې اختري ډېرې خویندې وروڼه زموږ راغلي او په دې مقبرو کې به ګرځي دې قبرونو باندې به ګرځي دا زما محترم ورونو سنت طریقه نه ده دا سنت مخالفت دی سنت طریقه اختر په ورځ دا ده ځان وختي تیار کا او بس سیده عیدګاه ته ځان رسوه نبی علیہ السلام په خپل مسجد کې چې ډېر عظیم مسجد دی مسجد نبوي د اختر مونځ نه دی کړی بهر وتلې صحابه وایي کومې ډاګې ته چې نبی علیہ السلام وتو کومې صحرا ته د هغه ځای او د نبی علیہ السلام د مسجد په مابین کې 1000 غزه فاصله وه 1000 غزه نبی علیہ السلام بهر یو میدان ته ووتو چې په میدان کې اختر مونځ ادا شي لکه دا نن الحمدلله مونږ ادا څومره خوند دی سنت طریقه د اختر دا ده چې د دې وړو جماعتونو به خلک راوځي غټ ځای ته به راوځي چې یو لوی اجتماع وکړي او دې کې یو مینه محبت یې ډېر ملګري ملاقاتونه مو وکړي او د الله بندګي وکړي یو ځای دا اصل مسنون طریقه ده او د وړوکي اختر په ورځ سنت طریقه به دا وه نبی علیہ السلام به چې مانځه ته وتو د هغې نه مخکې به طاق تعداد کې کجوري وخوړلې اوس که کجوري بالفرض تا سره نه نو په کاردار څه خواږه وخوره یو دانه 3 دانې خوري 15 و نبی علیہ السلام به دې عادت کې کجوري خوړلې طاق تعداد کې به کجوري وخوړلې بیا به راووت او د غټ اختر په ورځ به طریقه دا وه چې کله به مونځ وشو هغې نه بعد به بیا قرباني چې وشوه د هغې هغه څاروي هغه غوښه هغه به بیا خوړله اول به د هغې نه طعام خوړلو ځکه هغه برکتي غوښه د غټ اختر په ورځ باندې نو دا یو مسنون طریقه ده علما د دې حکمت دا وایي چې دا ولې نبی علیہ السلام د وړوکي اختر په ورځ چې راوتی دی نو ولې کجوري خوړلې دي بیا راغلی د دې وجه وایي دا ده چې دا یو قسم الله تعالی ته موږ ښایو یا الله
وسه پوری یو میاشتا مونږ ته ویلي خوراک به نه کوئ اسکاک به نه کوئ د سهار نه ماښام پورې نه م کولو نن نه چې تا اجازت راکړو دغه دی د سهار نه خوراک شروع کړو اوس مانځه له ځو دې نه بعد به ځو اول به خوراک کوو ځکه تا اجازت راکړو د خوراک او هغې نه بعد به ځو عیدګاه ته او بیا به مونځ کوو زما محترم ورونو بل زما محترم ورونو مونږ او تاسو کې دي مجمع کې هم ډېر کسان ناست دي دا زه ځان ته نصیحت کوم تاسو ته بعضې ملګري دي یو بل ته زړونو کې کینې دي بغضونه دي رشته داران دي یا محله کې دي یا دوستان دي ملګري په معمولي خبرو باندې د الله لپاره یو بل معاف کوي د الله لپاره یو بل معاف کوي دا خبرې ختم کوي نبی علیه السلام فرمایي هر جمعرات او د هر پیر په ورځ باندې الله تعالی تر قبولیت لپاره د اعمال خیږي لکه څنګه چې تا یو فعل په دفتر کې جمع کړی او اخري کاروایی په بیا کېږي بل ځای ته ځي دغه شان دا زموږ د اعمال د ایثاري دا د جمعرات او پیر په ورځ باندې قبولیت ځای ته وررسي نو وی نبی علیه السلام فرمایي الله تعالی وی چې هغه دوه کسان چې یو بل سره ورانه ده دا مسلمانان چې څومره روغ شوي نه دي د دې فعل قبولیت ځای ته مه لېږئ دا لږ ایثار کوي دا لږ ایثار کوي څومره عجیبه خبره ده زموږ ستاسو په اړه کې معمولي خبر باندې کینې دي بغضونه دي حسدونه دي دا شی مه کوئ زما محترم ورونو د الله لپاره یو بل ته معافي وکړئ او دا ما تېره جمعه مو ویلې د دکانداران ملګري کاروباریان یو بل ته نیتونه مه خرابوئ دا ځکه زموږ کاروبارونه خراب دي چې دا مخامخ دکاندار ته دا ګاک ولې ډېر ولاړ دی دته ولې دا دومره ډېره سودایي کېږي لکه هغه هم انسان دی د هغه هم د کور خرچه ده د هغه هم بچي دي هغه ته هم چې کوم دی کرایهګانې ور په غاړه دي خرچې ور په غاړه دي چې ښه کاري کېږي الله نور هم پکې ولا برکت واچوي ته هغه ته نیت صفا که الله تعالی هم ښایسته رزق درکوي دا کاروباریان ملګري خاص کر یو بل لخپې وهي یو بل پسې شاته پراپیګنډې کوي چې زه د ده کار خراب کم څوک د چا رزق نشي کمولی دا غلط خبرې پرېږدئ زما محترم ورونو دې د لاسه زمونږ دا ژوند خراب شلو د دې د لاسه موږ خپل هم الله چېرته بیا ماړه نه کړي چې کله دا خوی دي وي نیت صفا ساته الحمدلله الله رب العالمین چې تعالی کوم رزق درکړی دی قسم په الله که دا زرداري اډر جاري کړي که نه چې دا رزق ته ایثار که د پلار هم نشي ایثارولی یاد وساتئ رب العالمین چې تعالی کوم رزق لیکلی دی دا به تا ته را رسیږي اگر که ته په هر ځای کې دا به تا ته خامخا میلاویږي علي رضی الله عنه واقع درته بیا خپل خبر ختموم بس دعا کوم علي رضی الله عنه یو ځای کې اس ودرو اسې چې ودرو په هغې کې یو کس راولګېده او هغه اس یې پټ کړو هغه زین یې ترې پټ کړلو نو علي رضی الله عنه غلام ولېږل ویل ورشه دا چې کوم دی بېرته دا دغه واخله دا اس او دا زین به واخلو نو هغه زین یې په یو ځای کې چې کوم دی په چا باندې خرڅ کړی و هغه کم غل چې و بېرته علي رضی الله عنه په خپلو پیسو باندې واخسته بېرته په خپلو پیسو باندې واخسته نو علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی دې انسان ته که دا رزق الله تعالی لیکلی و چې د اغلا کې یې وکړلو په غلا باندې دا رزق حاصل کو وی دا رزق الله تعالی بغیر د دین هم ورکولو خو دې بدبخت و چې دا زما زین یې اغلا کړو او دا زما اس اغلا کړو په دې طریقه دا خیال وکړو چې به زه به ګینې موړ شمه په دې باندې دی نه مړېږي زما محترم ورونو کوم رزق چې الله لیکلی په الله توکل کوه په رب العالمین باروسه کوه چې اوسه پورې رزق درکړی دې نه بعد به هم دله درکوي کله هم پردي مال ته زړه مخه کوئ پردۍ ځمکې ته زړه مخه کوئ پردۍ حصې ته زړه مخه کوئ که چا سره د هر چا حقي وری کوي ورله ځان د دې ذموارۍ نه زما محترم ورونو خلاص کوي الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي او بل ټول عالم اسلام ته دعا وکړي چې الله رب العالمین ټول عالم اسلام کې امن او امان قائم کی الله رب العالمین الله رب العالمین د مسلمانانو تکلیفونه ختم کی زموږ بعضی ملګری دي هغه سره دشمنی نه دي هغه د پر دعا وغواړي زموږ قاری یاسین صاحب زموږ د مسجد ملګری دي بیا خاص کر چې زنه م خطبم کوي درسم کوي وس درشي وړنه کډه مې وړل اصلي دشمنی ورته وړېدلې ده چې الله رب العالمین دا مسله په خیر خیرت سره حل کړي او الله رب العالمین دې کوم ملګری دي کې مخکې ما سمنډه واره دا زموږ عمر اجي شه دلته د نږدې دا زموږ چې کوم مخکې ناظمه پاتې شو ټاون ونه قومي سملي سیټ ته ولاړ دا زموږ دا اجي شه بناسته دي د ګل رسول شه دام را سره یو څو قدمونه په موږ یو وخت واخسته په دې مسله کې چې صلح وکړو دا روغه وشي نور علماء په کې منډه ترړي واله خو هغه بل فرق چې کوم زموږ ورونه دي الګ سختي په دې باب کې موږ وایو خیر دی د الله د رضا لپاره معافي وکړي اکم بچي چې لاړ پاګه اوس پر موږ دردمن دي دا رشید غړي کې کوم واقعا راغلی و دا 2 کال تقریبا مخکې زغه ټیم عمره کې ومه موږ پاګه دردمن دي خپل ور زموږ پر رشید غړي کې واقعا راغه هاشم په نوم یو خسته ځوان ظالمانو د شپې چې کوم دی شهید کړو د موبایل په سر باندې هغه دغه کړو نو په دې بنا زما محترم ورونو موږ او تاسو هغه تم دعا وکړو چې دا خاندان ته الله رب العالمین صبر ورکړي یو خسته ځوانو او ظلم سره وشو دغه رنګ زموږ بازي ملګری چې هغه
تیر کال موږ سره اوس کال موږ سره نشته دی دا چټي امر ولېګلو بچوي ایماندار جی سب ته دعا غواړي څومره ملګری چې وفات شوي دي نارینه دي زنانه دي رب العالمین دې ټولو ته بخښنه وکړي الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي او دغه رنګه دې ګراوند کې د پرون نه بلکې بل پرون ملګری لګي د خدمت کوي صفائی کړي بیګا ټوله شپه وکړه دې دې الله اجر ورکړي دا رنګ دلته دبليو اس اس پی ملګری چې کوم دي دا کمیټای والا هغه صفائی او تنظیمات کوي د ګراوند چې کوم ذمہواران دي د وزیر باغ هغه موږ سره تعاون کوي دوی له دې الله اجر ورکړي دا رنګ انتظامیه ده چې دلته راغلي دا ډیوټي وکړه هغه ته دې الله رب العالمین اجر ورکړي او بل اخیری خبره وکم غدا چې بعض خلکو موږ پرون اختر کوو خو به ملګرو دا ویل علماء ما ته ټلیفون وکړ چې دا اختر عام نشته او دا خون نه کې چې یو جمعه کسان راوتی یو محله ولا اختر وکي نو چې کله عام اختر نو تاسو اختر وکي په دې وجه بعضی کسانو زما بارک دا پروپاګاندا کې دا پریشر کې راغی چا ورته ټلیفون کو نه زمونږ هارونه چې موجود دي د خپل ډي اس پی ویلې که عام اختر نو تاسو اختر کو پرونه ورځ راته کړو موږ به سکیورټي تاسو له زیات را لېګو باقاعده موږ ته دا تسلی را کړو نور چې کوم افسران دي سکیورټي افسران ما سره خپل رابطه وکړه تاسو کوم وی چې موږ د سکیورټي بندوبست حکومت طرف نه پریشر نشه دا فزول پروپاګاندا ته ساجت دي خو موږ مقصد دا چې عام اختري نو موږ اختر کو دا خو نه کې دي اختر کې اجتماعیت ضروری دا خو نه کې چې بس صرف یو جمعه مرګري راوځي او بس اختر دی نور ټول محله دی روجي نه دا خو نه کې په اختر کې د اجتماعیت ضروری دی وجه نه بیا موږ ټول سامانونه واپس کړو او بیا نن ورځ موږ منتخب کړل دعا د الله نه غواړي یا الله زموږ د ټول عبادتونه قبول کړي په خپل دربار کې اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا الله زمون پاکستان افغانستان دواړه اسلامی ملکونه دي مسلمانان کلمه گو پکې دي دواړو روجونی ولا دواړه منځ کوي دواړه تا مني ستا رسول مني ستا قران مني یوې کعبه ده یا الله د دې په مابین کې کوم خفګان دي دا ختم کې په دې باندې مخ خوشاليږي چې د دې ځای کسان افغانستان خلاف پروپاګاندا کوي او د افغانستان کسان را لګيږي د پاکستان خلاف کنزل کوي زما محترم ورونو دا فضا ختم کوي دا خبر دنیا ګوري لګي دي موږ نه بس عبرت دا خلک اخلي موږ یو وجود یو مسلمانان یو امت مسلمه یو زمون تکلیف زمون درد زمون خوشحالي دا ټوله شریکه ده زما محترم ورونو کده افغانستان ور په تکلیف کې قسم په الله چې موږ په تکلیف کېو کده پاکستان ور په تکلیف کې د افغانستان ور سره په تکلیف کې دي په دې بنا دا د نفرت فضا ختم کوي دا د دشمنانو دا غیار ډیر منظم سازش دی ډیر یو منظمه منصوبه ده د دې مسلمانانو تباہ کولو لپاره او دې ځکه هغه قوت پروت دی په دې خطه کې چې د دنیا د غټو غټو کافرو طاقتونو کپرې ماته کړې برتانیې ماته کړې و روس له کپرې ماته کړې او امریکا سره د 200 ملکونو د نیټو کپرې ماته کړې دي دا غوي وتسترګه خړه ده اوسې په یو بل کپرې ماته نو زما محترم ورونو دا مسلمانان دي دوه طرف ته کلمه گو دي ابل اوس ما تر چترال ملګرو علماو ویډیوګان راولېګلې اخوانه دی خو بمباري شوې ده د دې خوانه اخو مسلمانان وجلې کې په بارډر مسجدونه پکې خراب شو کورونه ماشومان زنانه دا پکې دغه شي دا بمباري نه څه غب خونه د دم داسې کېږي خامخا انسانان دي کې ښکار کېږي الله رب العالمین دي امن او امان راولي او الله رب العالمین دي چې کم کسان دا شرونه جوړي الله دې ورته ول هدایت وکي که هدایت نه الله دې د مقدس مکه نه لري کې دا کسان او رب العالمین دې امن او امان قائم کې د مسلمانانو په مابین کې وینه محبت ته قائم کې دعا د الله رب العالمین نه غواړي زما محترم ورونو ټول عالم اسلام د پاره موږ تاسو دعا وغواړو الله سبحانه وتعالى دې مساس د عبادت قبول کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين تقبل الله منا ومنكم